نننۍ سرخي به تاسو کتلي حکومت دې ته مجبور شو چې د مدرسو د رجسټریشن قانون یې منظور کو. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدقت يا رب العالمين. درود شریف شوق محبت صلی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارك وسلم وصل علیه. محترم المقام گرامی قدر صدر جلسہ اکابر علماء کرام بزرگان دین دا قرآن کریم پا محبت کے راجم شو دا اللہ رب العالمین پا دین بانے مینو دیر خوش قسمت و معزز و مسلمانان رونو دا اللہ رب العالمین لاکھ فضل و احسان دے پا منگا و تاسو باندے چہ دا خپل کلام پاک قرآن مجید دا ختمونو پا دا محفل کے اللہ دا شرکت مقبلہ سراکڑا زمونگا نلس بچو چاپا حفظ و چاپا ناظر باندے قرآن پاک ختم کردے دے و دا یو معشوم بچے چا قرآن ختمین و دا قرآن یو ختم نوی دے چے دا استاز نوے سبق ہوئی استاز ورطوئی سیٹ تکینا و دا زوت کا دا یاد کا دے یو سیٹ تکینے و بیا حغا دہراوی دے کو دا قرآن پاک ناظرہ ختمی نو الف لام میم نتر والناس پوری چی دا قرآن دیر سپارے ختم رسی نو کم از کم دا قرآن یو حرف سلسل دہراو کردے نو دا دی یو معشوم دا قرآن یو ختم نئی کم از کم سل ختمون دا قرآن کریم خود خامخا کردی وی. دا اولسو ناظر اخوان بچو اولس ختمون ندی کم از کم دا اولس سو ختمون دی دا قرآن حکیم. دو حافظان دی یو حافظ سے چی دا دوانیمو نواخل تر دریو کالو پوری دا قرآن پاک حفظ مکمل گئی دی چی دا قرآن سبق کلز دا گئی اولی پخپل باندی کچایات کی بیائی دا استاز نزدکی او بیا سائٹ تکینی تسبیح رواخلی پا آغا وقت باندے کم از کم سلزل دہراو کی او بیا دا آغی نورستو دے زور حفظ چی دا سمر کڑے دے دا حقی گردان دے شروع کی دا روزانہ پا بنیاد منزل دے اوری قرآن چی مکمل کی نو دور شروع کی نو دا دور پا دوران کی یو سبق دورزی کو دے پاو دور کئی کو دے نیم سپارہ دور کئی او کو دے سپارہ دور کئی نو دا دے دہراوی سو زل دہراوی دا یو حافظ سیب چی قرآن پاک حفظ مکمل کئی دا یو حرف کم از کم 1000 پیرے دا دہراو کڑے وی. نو دا دو حافظانو استاسو پا مدرسہ کی دو ختمون ندی دا کم از کم 2000 ختمون دی دا قرآن حکیم. استاسو اندازہ لگوئی چی دا تقریباً 3,000 ختمون دا قرآن پاک
مونږ او تاسو د هغې په اختتام په موقع باندې الله را جمع کړلو. خلک چې یو قرآن ختم کی نو خپل اهل و عیال او خپل رشتہ دار راغونډ کی، وی دعا پې کوو، د شریک دعا کوو، ځکه د ختم قرآن په وخت کې الله دعا قبلی. او دا زه نه وایم، دا حدیث مبارک ته عند ختم القرآن دعوة مستجابة. د قرآن کریم د ختم په دوران کې الله رب العالمین دعاګانې قبلی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د هغوی معمول داو چې کله به د قرآن پاک تلاوت ختم کو نو کان یجمع اهله و عیاله، خپل رشتہ دار او خپلوان به ټول راغونډ کړل عند ختمة القرآن، د قرآن کریم د ختم په دوران کې، او ویل به ورته سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول عند ختم القرآن دعوة مستجابة. هغه خپل رشتہ دار او خپل خپلوانو ته به وي په دې غوږونو مې د دواړو جهانو د سردار مبارک نه اورېدلې دي چې د قرآن د ختم په دوران کې الله دعا قبلی. نو چې د یو قرآن پاک ختم دومره مبارک دی، نو چې په کوم ځای کې 4,000 ختمونه د قرآن پاک شوي وي او څوک ورته حاضر شوي وي، زړه زړه کې ځان له سوچ وکړئ دا مونږ او تاسو څومره بختور یو. دی محفل کې د الله رب العالمین نه خپل حاجتونه په زړه زړه کې وغواړئ، په یقین سره یې وغواړئ. دعا غوښتلو په وخت کې به په الله شک نه کوئ، په الله به ګمان نه کوئ. ادعوا الله وانتم موقنون للاجابه. دعا وغواړئ په داسې حال کې چې په الله باندې مو پوخ یقین وي چې دعا مې قبوله ده او دعا مې د قبلېدو ده. د هغې دعا د قبلېدو 3 صورتونه دي. یو دا ته چې کوم څیز د الله نه غواړې هغه درله په دنیا درکړي. دویم دا ته چې کوم څیز د الله نه غواړې هغې کې ستا دپاره د الله په نس خیر نشته، نو تاله د هغې نه الله بهتر هغه څیز درکو کوم کې چې ستا دپاره الله خیر مقدر کړی دی. او دریم دا چې دنیا کې درله الله دعا قبول کړله، خو د هغې هغه اجر الله آخرت ته پرېښودلو. الله په علم کې ده، په آخرت کې به ته په یو ځای کې راګیرېږي او بیا به در سره هېڅ سهارا نه وي. ستا دا دعا به الله رب العالمین د محشر هغې سختې ته سنبال کړي وي، نو په هغه ورځ باندې به یې تعالی الله رب العالمین صله او بدله درکوي. نو دعا چې غواړئ په داسې یقین سره یې غواړئ چې الله رب العالمین زما دعا قبلی. د دعا د غوښتلو په وخت کې به غفلت نه کار نه اخلئ. دعا چې غواړئ ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب لاهن. الله رب العالمین د غافل زړه دعا نه قبلی چې ژبه په دعا لګیا ده او دماغ په بل ځای کې ګرځي را ګرځي، چې د دماغو د زړه او د ژبې د 3 واړو کنیکشن یو شو او تا الله رب العالمین په زړه کې متوجه کو. ته الله ته داسې ودرېدلې لکه سوالګرې چې چاته ودرېږي او کشکولې ورته مخې ته نیسلې وي او ځان محتاج ګڼي او څه غوښتل غواړي، نو بیا ته ګوره چې الله رب العالمین ستا دعا قبلی او کو نه قبلی. دی وجې نه زما محترم ورونو په داسې محفلونو کې د الله رب العالمین نه دعا غواړئ، خامخا غواړئ. کله کله الله رب العالمین بعضې دعاګانې ډېرې زر قبولې کی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو اسې هم مستجاب الدعوات و. یو ورځ ابو هریره رضی الله عنه راغې او د دواړو جهانو سردار مبارک ته ډېر په ګیلې سره دا خبره کوي د الله حبیبه مور خو مې د مخکې راسې کافره را روانه ده، اسلام یې نه راوړلو، خو نن مې ستاسو په حق کې څه خبره وکړله او مور مې راته ډېر بد جواب راکو، ډېر زیاتې خفه کړم. نو د الله محبوبه د الله نه دعا وغواړه، زما د مور دپاره
الله رب العالمین ورته هدایت نصیب کی رحمت للعالمین وړه لاسونه پورته کړل اللهم اهد ابي هريره اللهم اهد ابي هريره اللهم اهد ابي هريره ربا د ابو هريره مور ته ایمان نصیب کا الله هدایت ورته نصیب کا ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی د دوړو جهانو د سردار مبارک دعا چې می څنګه واورېدله بس زر د هغه زین را اوتلم کور ته په منډه منډه را روان یم چې کور ته را ورسېدم د بار نه مې محسوسه کړله مور مې پردې را ځوړندې کړي دي زه پوه شوم چې مور مې زما راتلل دننه کور ته لا نه غواړي د دننه نه راته آواز وکړو ابو هريره دننه مه راځه لږ انتظار وکړه فرمایي د اوبو شړپارې مې واورېدلو ګمان مې دا راغی لکه چې زما مور غسل کوي چې څنګه غسل وکړو کپړې یې واغوستلې هغه ضروري ستر دپاره یې کپړه د سر نه چاپېره کړله او لوپټه یې پرېښودله او دغه شانتې د کور نه بهر را ووتله او ما ته یې وویل ابو هريره کور ته دننه راځه زه چې څنګه کور ته ننوتلم وی ما ته یې وویل کلمه راته ووایه ما ورته کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د کور د دروازې نه بیا په منډه منډه راغلم او رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم مخې ته په ژړا شوم او ما ورته وی د الله محبوبه لوی ارمان مې پوره شو ستاسو په دعا باندې زما مور تاسو دلته دعا وغوښتله عرش باندې الله قبول کړله او زما د مور په زړه کې الله د هدایت نور ور واچو زه چې کور ته ور رسېدم هغې غسل شروع کړی او پاکې کپړې یې واغوستلې کلمه یې وویله مسلمانه شوله خو د الله حبیبه یو دعا درنه بله غواړم بس دا راته صرف وکړه د دواړو جهانو سردار مبارک وخندل ما ته یې وویل څه غواړې نور څه غواړې د دواړو جهانو سردار مبارک ته فرمایي وی ما دپاره دا دعا وغواړه چې زما د مور سره او زما سره د مؤمنان مسلمانان محبت شروع کی فرمایي د دواړو جهانو سردار مبارک راله دا دعا هم وغوښتله فرمایي وی په کوم ځای کې چې مؤمن نارینه او مؤمن زنانه اوسېدلو زما سره او زما د پوره خاندان او د کور سره د هغې په زړونو کې الله رب العالمین محبت ور واچو دعا غواړئ وروڼو د دعا نه استغنا مه کوئ مونږ او تاسو نن سبا ځان ډېر مستغني کړی دی یو مؤمن الله ته رجوع نه کوي یو مؤمن د الله نه غواړي نه او که غواړي نو سوچ یې په دکان کې دی سوچ یې په ملازمت کې دی ژبه یې لګیا ده او دعا غواړي د غافل زړه دعا الله نه قبلوي ته خو یو ورځ د زړه د اخلاصه د الله نه وغواړه او بیا ګوره چې الله ستا دعا قبلي او کو نه قبلي حضرت موسی علیه السلام په قوم کې یو سړی دی او هغه ګناه یې کړی دی جرم یې کړی دی موسی علیه السلام نبی هم دی او موسی علیه السلام حاکم وقت هم دی د بنی اسرائیل ټول انبیا د خپل وخت سیاستدانان هم وو او د خپل وخت حاکمان هم وو دا زه درته نه وایم ښه دا حدیث مبارک دی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا د بنی اسرائیل سیاست به انبیا وکاو څوک وایي جناب نبی کریم ټول وایي صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیل انبیا دا د خپل امتونو حاکمان وو دا د هغوی سیاستدانان وو موسی علیه السلام د جماعت امام یوازې نه دی موسی علیه السلام صرف د خپل وخت یو مولانا صاحب او مفتی صاحب او قاری صاحب یوازې نه دی حاکم وقت هم دی خلق ورله خپلې مسلې راوړي تنازعات ورله راوړي مجرمان ورته پیش کیږي قیدیان ورته مخامخ کیږي دا مجرم ورله راوستلی شو موسی علیه السلام ستا دی امتی گناه کړی د بدکاري ترېنه شوې ده موسی علیه السلام په فیصله سناو کړله او د هغه وخت د تورات مطابق چې دله سزا ورکوي او د جلا وطن کوي
تغریب ورته زمونږ او ستاسو په دې عربی ژبه کې ویل کیږي، اجلاء ورته ویل کیږي. نو دې جلا وطن کې د کلی نه وباسي، د علاقې نه وباسي. اوس یو طرف ته د نبی وقت فیصله ده، بل طرف ته د حاکم وقت فیصله ده، ورسره دا د یو جج فیصله ده. اوس چې کله جج د چا په باره کې حکم وکي چې د نېشنلټي کینسل کړي او د ته ایگزټ ولګوي، په سعودي عرب کې زمونږ او تاسو مسافر پاتې کیږي. کله چې سنگینه غلطي وکي دغه حکومت هغه ورته خروج ولګي په پاسپورت باندې، بیا دې یو ورځم الته نشي تیرولې، دا غیر قانوني دی. اوس به دې خامخا د ملک نووزي. دغه رنګ موسی علیه السلام د آسمانی کتاب د تورات د حکم مطابق دا سړی جلا وطن کو، دې ملک بدر کو. فرمایي د ځان سره د خوراک سکاک سامان رواخستلو او روان دی د خار نه اوتلو، ځکه د بادشاہ وقت فیصله ده ملک بدر کیږي. هغه وخت خو ایرپورټونه نو، جازونه نو، ریلوی سټیشن نه وی، ګاډي نو، خلکو به سفر پیدل کولی او یا چې به څوک ډیر خو مالدار به نو اسب ورسره، خر قچر به ورسره، اوخ به ورسره، باغی باندې به سورلۍ کولی. دغه غریب دی ځان سره د خوراک سکاک سامان راخسته دی او د کلی نه بهر اوتلو روان دی. کله پریږدي د بادشاہ فیصله ده، بل وطن ته ډیره لویه اوږده فاصله ده، منځ کې ډیره لویه مهلکه صحرا ده. د ځان سره د خوراک سکاک سامان راخسته دی، ډیر کم یې استعمالي. بالاخر هغه د خوراک سامان ختم شو، د سکاک سامان ختم شو، د باندې لوږه شروع شوه، تند پې شروع شوه، ګیر چاپیر آبادې په نظر نه راځي، تنها دی، د شګو په صحرا کې روان دی، په ریګستاني سفر باندې روان دی. لوږه او تندی دې حالت ته ور ورسېدله، نور یې په جسم کې توان پاتې نشو د تللو. دی په یو ځای کې د یو شګو په یو ډیري باندې پریوزي، د ډیر لوږې او د تندې او د کمزورۍ او د ناتوانۍ د لاسه مزید سفر جاری نشي ساتلی. ورځې شپې پې تیریږي، یو طرف ته او بل طرف ته منتظر دی چرته قافله به راشي، د خوراک سکاک سامان به ترنه ځان له واخلم. هېڅوک رانه غلل. د ډیر زیات لوږې او د تندې د وجې نه د ده په جسم باندې داسې کیفیت راځي، دی په خپل ځان پوه شو نور مې په دې دنیا باندې لکه چې ژوند نشته دی، او نور مې لکه د دې دنیا نه چې الله رخصتۍ. دا مجرم، دا قصوروار بني اسرائیلی، دا تنها په شګو باندې د پاسه پریوته وږي او تږي بني اسرائیلی دی په دغه ځای کې خپل لاس پورته کوي. ربا ما اوریدلی دي ته رحیم او کریم یې، الله ما غوندې مجرم او قصوروار باندې رحم کولو سره کو ستا خزانو کې کمی راځي. ربا بیا خو درنه نه غواړم، الله کو نه راځي. نو الله ما اوریدلی دي چې ته خو دا او یا میندو نه ډیر مهربانه یې، ځکه مې مور په دې تنده کې لیدلی وې په ما به رحم راغلی و، ځکه مور په دې لوږه کې لیدلی وې په ما به رحم راغلی و. ربا شونډې مې وچې دي، الله ژبه مې وچه ده، رب کریمه هېڅوک مې امداد کوونکي نشته دی. ای د اویاو میندو نه زیاته مهربانه ربا، یو مجرم بنده در تخپل لاس پورته کړی دی، مال خو لاس خالی مره واپس کوا. الله یو سوال در نکوم، زما کمی او زما کوتاهی ما ته معاف کا. دی دعا غختلو سره د لاس لاندې رړتاو شو او دی وفات شو. الله رب العالمین جبریل امین علیه السلام را لیږي، لاړ شه او زما محبوب پیغمبر موسی کلیم الله علی نبینا وعلیه الصلوات والتسلیمات هغه ته چې کوم دی نو ووایا چې موسی علیه السلام ستا یو امتی هغه فلانکی ریګستان کې لاش په دشت او صحرا کې پروت دی، لاړ شه
خپل لاس ورله غسل وکا لاړ شه خپل ورته کفن واغستوا لاړ شه خپل په جنازه وکا لاړ شه خپل نبوي لاس باندې په د پاسه خوري ورواچو قبر ته ورکوس کا موسی علیه السلام حیران شو دا به کوم خوش قسمته دا به کوم متقی او پرهیزګار امتی وي چې الله د وخت پیغمبر ته وي تلار شو غسل ورل ورکا تلار شو کفن ورته واغوندوا تلار شو جنازه په اوکا تلار شو خور ته کوسکا قبر کې دفن کا را روانيږي غیر چاپیره ګرځي را ګرځي هغه یو لاش ورته صرف په نظر راځي ګوري دا خو هغه مجرم دی کوم چې د کلی ما په جرم روباسلې دی دا لاش بنئ مراد د الله چرته نیک سړی بوي الله رب العالمین جبرئیل امین علیه السلام را لېږي موسی علیه السلام په دغه ځای ودرېږه زه چې د کوم لاش د غسل د کفن د جنازې او د دفن حکم درته کومه هغه بل نه دی هغه هم دغه لاش دی اله شابه دله د غسل او د کفن او د جنازې او بیا وروسته د تدفین انتظام وکړه خو دا ځلې الله رب العالمین یو ډېر د رحم او د کرم حکم ورسره را لېږي موسی علیه السلام خپل امت کې د اعلان وکا ستا کم ګناهګار امتی چې د دې سړي په جنازه کې شریک شو ستا رب دا غم د مغفرت فیصله فرمایلی ده الله اکبر موسی علیه السلام حیران شو د دې امتی د غسل د کفن د جنازې او د دفن نه چې فارغ شو الله نه تپوس کوي رب کریمه د کوم عمل تا قبول شوی الله دغه د جرم او د قصور د لاس ما د خپل کلی وطن نه وباسلو الله رب العالمین ورته فرمایي زما خوږ پیغمبر موسی علیه السلام ستاسو رب ډیر حیاناک دی حدیث قدسی کی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الفاظ را نقل کی ان ربکم حیی ستاسو رب ډیر حیاناک دی کریم ډیر عزتمند دی یستحی عبده د خپل بندنه ورله حیا ورزي ان يرفع يديه عنده چې بنده به الله تخپل دواړه لاس پورته کی ثم يردهما صفرا الله به خالی را واپس کوي استاسو په دې کلی کې چرته یو معزز سړی وي او څوک حاجتمن ورله کوسې له لاړ شي دا غزړه دا نه غواړي چې وس یې کېږي او خالی لاس به را رخصت کی دا د هیچا زړه نه غواړي نو که ستا په دروازه یو سړی ودرېدلو او ستا دا سود نه کیږي چې د دې زمانه خالی لاسونه لاړ شي نو د رب ذوالجلال چې د اغنیا او غنی ذات دی د بادشاهانو بادشاه ذات دی د خزانو مالک ذات دی هر څه د هغه په قبضه قدرت کې دي نو چې کوم بنده هغه رب ذوالجلال تخپل دواړه لاس پورته کړل الله یې چرته خالی نه را واپس کوي الله یې خامخا ډک را واپس کوي الله رب العالمین دی نن په دغه اجتماع کې زمونږ او تاسو د دې شرکت د خاطره مونږ او تاسو الله نه یو دعا غواړو الله مونږ ته دنیا او آخرت دواړه راته خیسته کا ډیرونو ته هم امین پتی زوای هغه شاته ملګرو ته هم امین پتی زبان دی وای الله رب العالمین دنیا او آخرت زمونږ دواړه خیسته کا الله نه چې خیر غواړي الله رب العالمین نه چې ګټه غواړي د دنیا او د آخرت د دواړو ترنه غواړي یو صحابي له جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار پرسۍ لذي هغه صحابي بیمار شوی دی خداسي بیمار دی چې د ډېری بیماری د لاسه دا وجود دومره ټپ شوی دی لکه چنچڼه سارک الفروخ حدیث کې راځي رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ترنه تپوس کوي وی ځان ته به د خیرې خو چرته نه کړي هغه ورته وی د الله محبوبه نورې خیرې خو مې نه دي کړي خدا یو لفظ مې ویلی الله چې ما د پاره د کوم عذاب په آخرت کې مقرر کړی وي ډیر تیریږم د آخرت د عذاب نه خدای هغه تکلیف را باندې دنیا کې راولا د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي ولې د الله نه خیره کړی دا ولې د الله نه د ځان د پاره تکلیف غختلې دی او عذاب غختلې دی هل لا قلت ربنا آتنا فی الدنيا حسنه نو خدا سي بده ویلو د خدای مسلمانه چې الله
دنیا کې راته هم خپل زندگی راکې، الله آخرت کې راته هم خپل زندگی راکې. خدای دنیا مې هم د خوشحالۍ کې، الله آخرت مې هم د خوشحالۍ کې. ته الله نه سوال کې چې آخرت کې کوم عذاب را له مقرر کړی دی دنیا کې راته راکا، نو دا خو ته ځان ته خیره کې او بد دعا کې، دا خو مناسبه نه ده. لا تدعوا على انفسكم، ځان ته چرته خیری مکوئ. لا تدعوا على اموالكم، خپل مالونو ته چرته خیری مکوئ. لا تدعوا على اولادكم، خپل بچو ته چرته خیری مکوئ. دلته زمونږ مشران سپینګیري رونه مشران زمونږ ناست دي، ځوانان رونه زمونږ ناست دي، زاغي ته دا درخواست کومه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خیرګو سړی او ښځه نه خوښوله. یوې زنانه د نبی علیه السلام سره په سفر کې په اوښه باندې روانه وه او د هغې اوښې سره په تنګه لار کې بله اوښه برابر شوه. نو دې زنانه د خپلې اوښې ته چوکۍ ورته ورکړه او یو لفظ ورته وویشه، لعنت الله علیکی، پتا باندې د الله لعنت وی. خیره ورته وکړله. نبی علیه السلام مبارک چې دا الفاظ واورېدل ټوله قافله یې ودروله او وی فرمایل د دې اوښې نه خپل سامان کوز کړئ، دا اوښه به زمونږ سره په قافله کې یو ځای نه ځي، دې ته خیره کړې شوې ده. نو چې کله څاروي ته خیره کولو باندې نبی علیه السلام خفه کیږي، خپلو ګلالو بچو ته به خیرې نه کوئ چې مړ شي، خپلو ګلالو بچو ته به خیرې نه کوئ چې ځواني مرګ شي، خپلو ګلالو بچو ته به خیرې نه کوئ چې تباه او برباد شي، چې هر څومره غلطي ترنه وشي دعا ورته کوه. پلار له پکار ده چې خپل بچی ته دعا کوي، زویه الله دې پوه کنو، زویه الله دې صالح کنو، زویه الله دې لوی کنو، زویه الله دې هوښیار کنو. بچو ته به چرته خیرې نه کوئ رونو، بچو ته به دعاګانې کوئ او خپل بچی به مونږ له مدرسې ته رالیږئ ان شاء الله العزیز. خالی سینې راله رالیږئ او د قرآن نه ډکه سینې به درته واپس کوو ان شاء الله. خالی ژبې راله رالیږئ او په 13 سپارې قرآن باندې لمدې ژبې به درته په هدیه کې درکوو ان شاء الله. ای سرتور سره راله رالیږئ او سپینه پګړۍ د مدینې د جانان به ورته په سرو او کور ته به درله درلیږو ان شاء الله. د امت د بچو په غلطو محفلونو غلطو ماحولونو کې اخلاق تباہ او برباد شي، په وړوکوالي باندې پولیس ورته په لاسو کې اتکړی ور واچي، وایي د په مصري خانه کې کار کو، د فلانکې نه فلانکې سیس پټ کړی دی، د چې کم دی نو دا فلانکې قسم نشی شروع کړی ده، ستا د بچی په لاسو کې به اتکړی نه مالې مدرسې ته راولېږه، ستا د بچی په لاسو کې به د غلا او د غلطۍ او د نشو تماشو د اتکړو په ځای باندې په غاړه کې د قرآن هارونه ورچومه ان شاء الله العزیز. ما مدرسه دې دپاره جوړه کړې ده چې د قوم بچو ته پکې د الله قرآن وښایم. دا د قرآن درسګاه ده، دا په مکه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شروع کړې وه، دا په مدینه طیبه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شروع کړې وه. هغه وخت نه په منافقینو باندې مدرسه ډیره بد لګېده. قرآن کې الله د هغې منافقینو ذکر کړی دی، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. د نبی علیه الصلاة والسلام د صفې د مدرسې طالبانو له چنده مه ورکوئ، دې دپاره چې لوږه پرې راشي او دا مدرسه ورانه شي او دا خواره واره شي. الله رب العالمین فرمایي لله خزائن السماوات والارض. ای مالدارانو، ولې دا دولت ستاسو په لاس کې دی؟ دا خو د الله په لاس کې دی، تاسو له خو د امتحان دپاره درکړی دی. الله به د خپل دین میلمه چرته په تکلیف کوي نه، الله به ورله رزق ورکوي، خو الله پتا امتحان درچي چې دا تعالی مې کوم دولت درکړی دی، زما په قرآن باندې یې لګې او کوئی نه لګې، په مدرسه باندې صرف کې کو نه صرف کې، مداري ته چې په میله کې ودرېږي او لږ ساعت درته شادو وګړئ را وګړئ او بیا د شادو په لاس کې لوښی کېږدي، زر جیب ته لاس کې او پیسې پکې کېږدي، چې چېرته پروګرام له لاړ شي ډانسران پکې راغلي که دړاګان پکې راغلي، زر جیب ته لاس کې او د هغې په سر باندې پیسې شیندې، چې په فواحشو باندې پیسې نولې،
آیا ستا دا پیسې په قرآن باندې چرته لګي او کو نه لګي؟ دا خو د رب ذوالجلال امتحان دی. الله د هر چا پیسې د خپل قرآن د خدمت لپاره نه قبلې، یاد ساتئ. الله هر ځمکه د سجدو لپاره نه قبلې، یاد ساتئ. ما آیت کریمه وی الله هر جبه د قرآن د تلاوت لپاره نه منتخب کی، یاد ساتئ. الله هر سینه کې قرآن نه محفوظ کی، یاد ساتئ. د دې لپاره ریکروټمنټ، د دې لپاره شارټ لیسټینګ، د دې لپاره سلیکشن دا په عرش باندې الله په خپل فرمایي. کوم بچي به د قرآن حافظ جوړیږي دا انتخاب په عرش باندې څوک کوي؟ الله. دا انتخاب په عرش باندې څوک کوي؟ الله کوي. مونږ او تاسو چې د خپل بچو په باره کې د نیکی اراده وکړو، الله به د بري نه فیصله راولېږي او دا ستا دا بچی مې منتخب کو، زه د ده فیصله مې وکړله مدرسه کې داخل کا، حافظ قرآن به ترېنه جوړ شي. ای د الله د دین د مدرسو دشمنانو، زما د مدرسې سره دشمنی د الله د کلام خلافت دی. قرآن سره چې ته هر څومره خلاف او دشمنی وکړې، قرآن به نه ناکامه کیږي، ته به ناکامه کیږي. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. دی باطل خلقو عزایم دادی چې د الله رب العالمین د خپل لوی دیوا په خپل وړو وړو خلو باندې په پوکی باندې مړکی. الله فرمایي والله متم نوره. ای زما دیوی مړکون کی انسانا، استغفر ډیره وړه ده، زما دیوه ډیره لوی ده. الله رب العالمین بخپل نور یوازې دانه چې باقی او برقرار ساتي، الله به نورهم خوري. د یو دیوبند نه تنگ انګریز چې دیوبند ختمو، دیوبند یې ختم نکو، فرنګي لاړ شو او تختیدو، هندوستان یې پرېښودلو. روس راغی، عالمان یې قتلول، مدرسې یې ختمولې. مدرسه مې اوس هم شته دی او علما مې اوس هم شته دی. روس لاړ شو، په ټوکړو ټوکړو کې تقسیم شو، د وسطي ایشیا ملکونه ترېنه آزاد شو. امریکا راغله، مسلمان سره ډغره واخیستله. د دنیا د ټولو نه لویه ټکنالوژي ورسره وه. د 34 ملکونو اعلی جدید ټکنالوژي او د هغې اعلی ترین هتیار، مدر آف دی بمز، کیمیکل او بیولوژیکل هتیار د هغې سره راغلل. مسلمان ورته په سیده ساده ټوپک باندې مخې ته ودرېدلو. د الله اکبر په آواز کې دومره زور و، ناټو یې ماته کړله، امریکا یې ماته کړله. ای په پاکستان کې زما د قرآن د مدرسې سره دشمنی ساتونکو، طاقتورو او زورورو او حاکمانو او وزیرانو، یاد ساتئ تاسو د امریکې نه ډېر زورور نه یې. زما د پګړۍ ولونو چې 40 ملکونه ده ناټو هغه زغلولي دي، زما د پګړۍ دا ولونه به تاسو هم د اسلام آباد نه رخصتئ ان شاء الله العظیم. دا قرآن دا مې صرف د جماعت په تاخ باندې سود نه دی. دا قرآن غواړم چې د چیف جسټس آف پاکستان په ټیبل باندې کېښودلی شي. CPC PPC پاکستان پینل کوډ، پروسیجر آف سیول اینڈ کریمینل لاز، تعزیرات پاکستان، تعزیرات هند، تعزیرات برطانیه. زړه ارمان مې دا دی اویا کاله زما قرآن چې په جماعت کې ښکلومه، لاسونه مې ورتاو شي، لاس مې رپېږي، صدقه یې ورکومه. اویا کالو نه زما قرآن د فرنګیانو د کتابونو د لاندې پروت دی، د فرنګیانو په زنځیرونو کې تړلې ما مظلومه قرآنه. دا زنځیرونه به درنه ماتومه ان شاء الله العزیز. مظلومه قرآنه په پاکستان باندې حاکم کومه ان شاء الله العزیز. ان شاء الله را سره په ایمانی جذبه باندې ووایه. په دې کورسو باندې ناستو مسلمانانو تاسو را سره ووایه. شاته ولاړو ځوانانو تاسو را سره ووایه. د محشر په میدان کې چې په پرچه کې 99 سوالونه پوره کې حاجي صاحبو، تبلیغی صاحبو، مفتی صاحبو، مولی صاحبو، مزگزار صاحبو، تهجد گزار صاحبو، مجاهد صاحبو، پیر صاحبو، مرید صاحبو او روزدار صاحبو
او چې هر څومره نیکۍ دې کړې دي چې 99 کوېسچنې د محشر په میدان کې د الله په پرچه کې پوره کې دا یو سوال به دې بیا هم غاړې ته پروت وي چې قرآن دې حاکم کړی و کو دې نه و حاکم کړی هغې قرض خلاصولو دپاره زړه کې عزم وکړئ زړه کې اراده وکړئ قرآنه تا به په دې وطن باندې حاکم جوړوم انشاءالله تکبیر پګړی زور چې چا نه لیدلې 26وی آئینی ترمیم کې څومره توافونه مې در باندې وکړل سار به هم راتلې زما د یو ملنګ او درویش مولانا په دروازه باندې بده ټیټېدلې او ماسپخین به هم راتلې او ماښام به هم راتللې وردی والا تابم وفدونه را لیږل حکومت والا تابم وفدونه را لیږل اپوزیشن والا تابم وفدونه را لیږل نن سحر به مو په اخبار کې لویه سرخی کتلی وي څه زرخرید ملایانې په مونږ پسې راپاسول چې دا خو د مدرسو رجسټریشن د وزارت تعلیم سره پکار دی دا تا سره چې خواته کوم سړی ناست دی دا ریټایر جرنیل دی اے مولانا اے مولا اے پسر دی پټکی تړلې دی اے ته د نبی علیه السلام وارث یې مکوه داسې مکوه ته زما مدرسه د حکومت اختیار لور کې ته زما مدرسه د حکومت په واک باندې ورکې چې بیا زما د مدرسې حشر هغه د بهاولپور یونیورسټۍ شي بهاولپور یونیورسټي په یو زمانه کې جامعه اسلامیه بهاولپور وه نن د بهاولپور یونیورسټۍ مخلوط نظام تعلیم د سرکار په لاس کې نن د هغې ځای کیسې او قطارې زه تاسو ته نه کوم تاسو په نټ باندې ځان له سرچ کې په خپله به درته پته ولګي چې په کوم ځایونو کې به د شپې د تهجدو ژړاګانې کېدلې نن د هغې یونیورسټۍ په دویم چت باندې چې کوم ویډیوګان جوړ شي هغه زمونږ او ستاسو په دغه باندې اوس هم لا په سوشل میډیا باندې پراته دي زه نه د حکومت مدد اخلمه او نه د حکومت مداخلت په خپله مدرسه کې منم زه د دیوبند بچی یم ما ته مولانا قاسم نانوتوي اصول هشتګانه راکړي دي یو خبره په هغې کې دا هم وه چې تاسو به د سرکار مدد نه قبلوئ مونږ د سرکار مدد نه اخلو مونږ به د دې مسلمانانو په یوه روپۍ باندې خپله مدرسه چلو او ته ماله پیغور راکړې چې په مدرسو باندې په چندو باندې مدرسه چلې نو دا ټیک ده که نه زه د مسلمانانو په فنډ باندې چلومه تاسو نه تپوس کومه ای حاکمانو تاسو نه تپوس کومه ای زورورو زما په ګېډه کې د قوم د مسلمانانو چنده ده ستا په ګېډه کې د امریکې ډالرې پرتې دي ته د امریکې د ډالرو هضم کولو دپاره ماته وې دا FATF نه ډېر زیات مجبوره یم ما ته پته ده پتا کې ایمان نشته دی ما ته پته ده ته په ایمان کې ډېر کمزوری یې ستا د ایمان شا قبضرې دا کمزوري دي دې دپاره چې زما په دیني مدرسه کې ول پګړۍ په سر کړي مقابله د هغه خلقو کار دی د غره وهل د هغه خلقو کار دی پرون مې درلم شکست درکړو نننۍ سرخي به تاسو کتلي حکومت دې ته مجبوره شو چې د مدرسو د رجسټریشن قانون یې منظور کو نعره تکبیر سر پکپ سر بلند سر پکپ سر بلند حضرت مولانا مفتی پدې او تاسو ته درخواست کوم دا دلته ولاړ رونه چې مې دي دا ناست رونه چې مې دي رونو د خپل کور نه یو بچی دې مدرسې ته داخل کړي چې ناظره یې ختمه کړله حفظ ته یې کېنوئ چې حفظ یې مکمل کو سکول دې ورسره هم وي او علم دې ورسره هم وکړي او دویم درخواست درنه دا کومه چې ستا په کور کې ستا بچي ته چا قرآن ښودلی دی د هغې عالم نوم چېرته په بې ادبۍ باندې مه اخله په تا یې ډېر لوی احسان کړی دی زمینداره کاکا دکانداره کاکا ستاسو په کورنۍ او په خاندان کې حافظ نه و د دغې علماو د محنتونو د برکته پکې حافظان الله پیدا کړل نور به د عالمانو د دشمنو نه لاس
وباسي نور به د هغې د ګریوان نه لاس وباسئ. عالمانو قدر کوئ، احترام کوئ. مونږ خو د خپل رب سره دا وعده کړې ده او ستاسو د وړاندې بیا دوهروو. زمونږ ځوانۍ، زمونږ وختونه، زمونږ ژوندونونه ربه ستا د قرآن د خدمت دپاره وقف دي او بدله کې به راله ښکلي فراخه جنتونه راکې. الله رب العالمین دې د دې بچو د حفظ قرآن او د دې بچو د تلاوت قرآن، د دې د والدینو او د دې د رونو او د دې مدرسې سره چې چا تعاون کړی دی، دا په سوونو قرآنونه دی الله د هغې په عمل نامو کې شامل کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.